الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين صدقت يا رب العالمين. بدې آیاتونو کې ورپسې د هغې د توبې تذکره ده چې کله د سپي عبادت کړی او پس د هغې چې بیا څو د هغې مختصره تذکره ده موږ خبرې وړاندې کړي دې کې دغه ده چې موسی علیه السلام کله غصه ترې ختمه شوله ده نو بیا یې هغه تختې دوباره د تورات شریف راواغشتې او دوی رال او دې ته وی چې دا خبره ده یو الله رب العزت په دې لوبني آیات کې فرمایي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وی کچرتا دې خلکو هغه کسانو چې نسری دې سخیدا نو زر دې چې وروبه رسیدي دا غضب من ربهم هغه غضب د رب دې وذلة او رسوائی شرمندگی فی الحیات الدنیا بزندگی د دنیا کی نو یوا خبره دا ثابت شوا چې د دنیا چې تکله ګناه کې چې صرف پدې ته نشي چې د دې بدلا او سزا دا باندې صرف آخرت کې کیږي الله وی وذلة فی الحیات الدنیا او شرمندگی دا خرابوالی دی د دې لپاره په زندګۍ د دنیا کې د آخرت لپاره نو دې ته به دا عذاب ملاوي دې کې ورپکې پټي او لفظ پروت دی چې الا ان تاب مگر که چا توبه وباسله ورپسې را روان دي نو هغې په خدای پاک نه شرمنده کوي او نه به قیامت کې بیا عذاب ورکوي وكذلك نجزي المفترين او تکشان من بدله ورکو افترا کوونکو د چې څوک د ځان نه خبرې جوړوي خدای پسې نو دې له موږ دقسې سزا دغه شان ورکوو الله وایي هغه کسان چې عمل کړي د بدې ثم تابوا بیا توبه وباسي خبره دا وه چې په دغه میدان کې چې دیو نو مختلف کارونه راغلي دي مختلف واقعات راغلي دي او هغې کې یوه واقعه هغه مړې پکې شوي خو د هغې قاتل معلوم نه و بیا دې غوا حلاله کړه او هغې په هغه په حصه باندې وواله او هغه راژوندی شو خپل قاتل یې وخو د هغې خبره په لومړنۍ سپاره کې تېره شوې بقره سورة البقره هغې کې دا خبره تېره شوې یو پکې د اوبو تذکره ده هغه څه مختصره وروستو دې پسې آیاتونو کې راغله او یوه چې ده د قارون او د موسی علیه السلام چې د موسی علیه السلام د تره زوی و د هغې خبره ده چې هغه نورو آیاتونو کې قرآن کې شته نو هغه به دې دلته وګورو قارون دا د موسی علیه السلام د تره زوی و او دا د مصر په زندګۍ کې د فرعون سره ملازم نو ته ډېر زیات مال را پیدا کړو چې مال یې ډېر را پیدا کړو دې یو خپل تکبر وکړي هغه لوی به یې کوله ډېره زیاته بیا موده تېرېده چې کله دې دلته راغی نو هم د سره ډېر زیات مال صحرا وه او د ده دومره مال چې څه ډېرو اوښانو به چې دي د هغې خزانو چابیانې یو څه بل څه چې کوم د هغې داسې و چې ذمهوار څیزونه و د هغې هغه به د اوښانو چې دوی به ګران یا خادمه په ګلمانې به شپېتو اوښانو پورې تللې صورتې زیاتې صحبت کړي مختصر پکې بیا مبالغه کړی نو دغه قانون چې لیدلی و پېره قوم هم راغون شو موسی علیه السلام ورته په خپله وایي چې هلکه که خو ډېر مالدار الله دله دولت درکړې دا په غریبانو
او زکات ورکول د مال د ورته وی جواب کې وي ما دا دولت چې دا په خپل علم ګټلې انته دا نه ثواب استلاګ دا په خپل منډو ګټلې دا مثال خدای نه دی مشته چې تاسو خدای مال دا دولت راکړي ورته وی چې دا دولت مال خدای نه راکړي دا په خپل علم ګټلې دا په خپل منډو ګټلې موسی علیه السلام په ورته بار ورته دعوت ورکو بار تکلیف به کو او د تکبر برس سره د داسې اړتیا تر دې چې وکړه موسی علیه السلام دعوت ورکو او د خپل کسان نوکران ډېر زیات غلامان سبزدار ډېر زیات دا یې راغونډو خزانې یو سبز دی د موسی علیه السلام د مسلمانان چې څومره ودې دا په دایره مسلمان دا غي ما دې چې دا سمبول د مطلب دا چې د زمان تقبل نه پرې دا په اصطلاح کې نو دا خلک ستا خلاف استعمالول شي دي تاسو راځم کول شي نو د مسلمانانو کې چې کوم ناس وایي کې د ځن کمزوري چې کوم د غلطونه لګي ما طرف تمایل چې د دوه خزاني او سپېڅلي او مشران چې کوم په بني اسرائیل کې ولې سر کوی شو ایمانه پرې وردا دي دا تمایل نشه د یو سورۃ جون کې دا کیسه ختمي دا قرآن نه دومره واقعه ثابته ده دین او په قرآن کې نشته او خاصه پکې بیا شته چې د دین پس پکې نه لري چې بده بیا پکې نه او هر چې آثار د مبارک کې بیا اسرائیلیات ډېر زیات دي د مطابق چې دا دیوا مطلب دا کسی خو یو پکې دا چې د مضبوط شان د کور د مضبوط خبره ده هغه دا چې د خلکو په مخ کې بیا مشهور اسرائیلیات ډېر زیات چې دو تر دې یو ښځه تیاره کړه هغې ته ویل چې موسی علیه السلام کله دعوت ورکوي زه به هغه ته څه خبرې وکړم او ته بیا په ده باندې الزام ولګوې چې موسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک ما سره زنا کړې په پیغمبر باندې الزام لري اوس که نه زه به څوک په عالم باندې ولګوي مثلا داسې دغه خبره د جنګ کې غالبا دي یا د مشرق کې یو کس فلم سيقول الروايات چې هغه چې کومې کالمې ته ټولې راکښن یو خبره کړې ډېره مضبوطه کړې د دې سره هغه راغی باندې وکاله خبرې کړې هغه وی چې اسلام ټارګټ کې نو دا هغه د پاره سره ټارګټ ګولاره چې عالم ټارګټ کړه چې اسلام ټارګټ کې نو یو الله باندې نه هغه نن ته موږ ټارګټ ته اسلام د ظاهري شکل دی باندې دا ټارګټ کو ته د خلکو د کیسو نه خیر نو موسی علیه السلام په زمانہ پړډه دا د تیار کړه قانون په ډیرو پیسو باندې چې کله دا تیار شو موسی علیه السلام چې دعوت کو کیسه دا خلکو په کې ورته چې ډول چې دعوت وکړه هغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل شاګرد امام ابو یوسف سے نصیحت کوي یو ورته دا نصیحت کوي چې عوام ته ډېر تقریرونه مه کوه عوام خلکو ته تقریرونه مه کوه وایي ځکه چې عوام ته تقریر کوي نو هغې به درو منکار کوي بغیر د درو ډېر کار نه کېږي دا عوام ته چې اکثر خلک لګي چې کسی له بیا د خوند پیدا کوي نو خلکو وایي موسی علیه السلام دعوت کو او دې کې دا قانون ورپسې راپاسې دی ورته وایي وایي که چېرته دا زنا تا په خپله کړي بیا به په دا حکم لاګو کېږي ورته ولې به نه لاګو کېږي بادشاه به لاګو کېږي دا حکم وایي دلته یو زمانه د ستا په تاریخ څه خبرې کوي هغه راپاسې د موسی علیه السلام ډېر جلالي پیغمبر موسی علیه السلام ورته وایي ته به ما الزام لګې وایي ستا د خدای پر ذات قسم وي چې ما تا ته ته ما لیدلې مې تا ته ما نزدېکت اختیار کړی دی نو هغه ورته وایي چې هغې باندې یاره دا روغ پرې راغی هغه ورته وایي چې نه ته خو پاکدامنې ته دای خو دا ته ما نه دومره پیسې منلې وي او دومره زر یې راته منلې وو نو د هغې د وجې چې دې ته ما ته دا الزام ولګوه ما دا الزام موسی علیه السلام الله ته په سجده باندې پرېوته عاجزي سره یې ټوله بل دعا یې د متعلق وکړو الله یې پر دعا قبول کړه بیا زموږ ځان ته راغلو خزانې مې د پاسه یو تر قیامته پورې به روان مې په ځمکه کې الله دې داسې دا مختصرې خبرې وکړي بیا د موسی علیه السلام چې د کوم قوم بني اسرائیل دي موسی علیه السلام ډېر زیات تکلیفونه وکړي الله چې کوم د قرآن کې مسلمانانو ته خطاب کوي مسلمانان
داسې مه کېږئ لکه څنګه چې د موسی علیه السلام قوم چې خپل پیغمبر له تکلیفونه ورسول. تر دې یوه ورځ ورته موسی علیه السلام وایي زه ستاسو پیغمبر دی د الله د طرفه نه یم راغلی، تاسو ولې دا دومره تنقل کوئ؟ مسلمانان تاسو دا دومره تنقل ولې کوئ؟ قرآن کې الله راغلی. نو دوی به ډېر زیات موده د قارون دا کیسه داسې موږ بیا کافر لاړو او داسې نور چې د مختلفو موقعو باندې په هر شرعي حکم کې به چیړ چاړ چې غوا نو کمه غوا څنګه وایي وړه وایي که غټه وایي دا وایي دا په هر خبره کې به داسې خبرې وباسي. دی اوسېدانو نه ډېر زیان ځان ته بس ساتل پکار الله دې عمل إن الذين يكننها كسان اتخذوا العجلات لسرير سكيلرا فقطاع زرا سينالهم زرد وربر سيجديدا سيصيبهم زرد وربر سيجديدا غضب من ربهم تجد رب جانبنا وذلة ورسوائي شرمندگی في الحياة الدنيا فزندگی الدنيا کی وكذلك متكشان نجزي المفترين من بدلا ورکو صدا ورکو افترا کوونکو ته د ځان نه خبره جوړونکو ته والذین کسان عملوا السیئات چې عمل کوي د بدې ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها رستو د دغه وآمنوا ایمان راوړي څه بد عمل وشي انسان نه او دې توبه وباسي نو توبه په تېر عمل باندې چې ته سخت خفه او آینده ستا دا عزمي چې آینده به زه ګناه نه کوم بیا توبه یا به د حقوق الله متعلق وي یا به د حقوق العباد متعلق یا به د الله وي یا د بنده نو که د الله حق بیا به په دوه قسمه یو به دی چې د هغې قضا به وي او یو به دی چې د هغې قضا به نه وي ته چې توبه وباسې د الله متعلق کوم حق نو هغه به په دوه قسمه یو به دی چې د هغې قضا به وي او یو بدای چې دای قضا باندې چې دا کوم عمل قضا نه هغه په توبه باندې معافي په جړا باندې جړاګانې وکړي لکه ستانه تکبیرات دا ګیره باندې او بیا دې پریخو د بیا باندې د جړاګانې کې دا تیر عمل لا تمام کی یا ستانه نعوذ بالله الله دوسرتي د چا نه زنا او شو شراب اوس نو د دې قضا څه نشته بس الله ته جړا کې چې خدای پاک د عمل لا تمام او یو د حقوق الله متعلق داسې عمل دی چې هغې قضا شته لکه مونځ شو زکات شو عشر شو یا چې دې حج شو د دې قضا شته د دې به هغه شي بیا دوباره ورکې مونځ به دوباره کې روژه به نیسي بیا به تا ته چې دې معافي کېږي صرف یو طرف او حقوق العباد چې په تا د بندګانو کوم حق وي حتی د نوک برابر د ځمکه ولیدې دا به چې دې ورکړې یوه روپۍ دې ولیدې دا به ورکې الله رب العزت به درته معافي کوي بیا یې کې مختلفې چې کوم دغه راځي د هغې بیا تپوس کول پکار دی چې دا اوس داسې دی دا اوس داسې داسې نو هغې کې بیا کوي خو خبره ده چې دغه باندې والذین کسان عملوا السیئات چې عمل یې کړي د بدې ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها رستو د دینه وآمنوا او ایمان راوړي د دې نه پس توبه وباسي ایمان راوړي إن ربك يكن ربستا من بعدها رسل دينا غفور رحيم هامها برنكون كي ورحم كون كي ولما سكتوا هركلة تمشوا لارا عن موسى عليه السلام الغضب غصا أخذ الألوان روجة قدها تقلو لها روجة قدها ألوان لها روجة قدها وفي نسختها او فمتن تدیکی هدن هدایت و رحمت او رحمت فمتن تدیکی ددی وجه یا علامہ تبتزانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی علیکم بالمتون دوی فلسفی او دوی منطقی راوی علیکم بالمتون دا کتاب متن پراکیگه تشریگان پسی بنده یو مبصر و یو شن خبر یو بلشن اول با متن پوری چی دا متن دستسر مطابق دغه شانتلی دا نور کتابونه چې څومره د فقه یو څه بل څه د فلسفي یو څه نو علیکم بالمتون متن پراټیږي اصل کتاب پراټیږي چې جاری کړي مصنف دا پراټیږي
تدیوی امام انقلاب عبید الله سندی رحمت الله علیه فرمایي هغه تم پر متن لازم دی تاسو متن لازم دی چې متن راټیږي اصل د کتاب فاشي ماشروط او بیا وروسته دی تدیوی امام انقلاب باندې چې څومره د کفر بلا 13000 تطبیق یا څنګه یادي بلاش دا صرف په دې وجه بدل کېدلی دي چې د اصل کلام کم دی او حاشیه بردار به بلا حاشي یو ځای په یعنی هغه پروفیسورانو په لیکل کړي دي چې د هغې متعلق زموږ خپلو پوښتنو هم لیکلي دي چې بابا له به راغی نو دا خبره به سبا به پریس کې دا خبره وه او د برطانیې حکومت ته به دا خبره وه د ایجنسۍ کسانو نو هغه به دا برطانیې هغې دغه سره وباسله نقصان یې سره وباسه چې د هغې ته عبید الله سندي صاحب تشریحګانې د اقوالو وکړې فتوې زور ټول عبید الله سندي صاحب لرل هلکې داسې نه ده نو متن په تاسو باندې لازمي دي وفي نسختها او په متن د دې کې په اصل کتاب د دې کې یا په سر د دې کې لیکل شو یا په دې کتاب کې خدای هدایت او رحمت للذین لا کسان تبانهم چې دوی ربي خپل رب تبانا يرهبون انابت کوونکي یا دې خپل رب نه یریدونکي واختار موسی ورته موسی علیه السلام قومه کواکرا یا دې کې یو بل واقعه ده د دقیق اشاره ده هغه د اوږدم دورې کې اشارات دي بیا یې دي بس علماء ته پرې تاسو کوي واختار موسی مختار موسی علیه السلام قومه د قوم بلنا فی قومي فقوم بلکی 70 رجلا او یا کسان لرا لمیقاتنا دفارة موعد دفارة مقرر فلما اخذ فسهر کلی چوام فلما اخذتهم الرجفة فسهر کلی چونی سدی لرا زلزلی ولونی سخان قال نهدیوی ہوئی اللہ بمومنو کنا چکم قول دارے او چکم بل قول دنائی دی بیا بل خبر قال فلما اخذتهم الرجفة فسهر کلی چیا بل قول اگتا ہوئے کہ نون خبر دویو بکی داو چو خدای پاک سلور کسان بکی ویدا سوال کرو چو خدای پاک داسی نعمت را کی جنت په مخ کی امت کی چاله ورکړو نه باغ امت کی چاله ورکړي دا وی ځان دا واقع ودا د دې متعلقات نه خبره وی هغه داسې را پیدا کړل داسې څنګه بیا خدای ارزو کول ته د صدر کې دا مطابق ته ولته بیا طاقت لري چې بالکل را پیدا کاته خرابېدل موسی علیه السلام چې جوړتا تا هلاکی به د خپل فلما اخذتهم الرجفة فسهر کلی چونی سدی لرا زلزلی قال ندی آیات کی میں سے اشارہ کر دی پڑا قال هو موسی علیہ السلام ربی اے ربا لو شئت كجرتا وقتی اهلكتهم جهلا کړي دی لرا من قبل مخکدا مینا مخکدا دینا کجرتا وقتی نو هلا کړي دی لرا من قبل مخکدا دینا وإيا يوم على رأسنا وسكبوسكم كنشا أتهلكنا آيات هلاكبي من لها وسم هلاكيتك كده هم تقوم منتخب خلق راوستون غریبوي چې خلک چې دوه ملګري لاړ شي او یو په لاره باندې څوک مړ کړي د پولیس والا ملګري راډي کړي ستا ورسره لار وکړه نو یو به ما راډي کړي ما چې دا خو دا مړ دا بل څه چل کړي او دا د رات بیا څه دا غټ خلک چې دي الله ته نږدې خلک یو خدای ته ټول شي أتهلكنا آياتا تهلاكوي من لرا بما فسببت فعل السفهاء چکړي دي زمانہ یوسو بیوقوفو کړي دي منا زمانہ الهیا نددا الا فتنتکو مگر امتحان ستا تضل تکمرا کوي بیا پدې سره من تشاو چاته چوغالي وتهدي هدایت کوي من تشاو چاته چوغالي او انت ولينا تو زمن ناصر و مددگار تو ولی زمن کی فاغفر لنا بلبمن وقمنتا ورحمنا ورحمنا من بانی وانت خیر الغافرین او تا بہتر تبخنا کون کنائی وقتب لنا ولک زمن تبانا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتا نیکی وفی الآخرت و باخرت کی او باخرت کی مراد نیکی ولکا اتنا ہدنا یکنن من رجوع کردا الیک استاجانبتا هدنا بعض علماء چې یهودی د پس د دین راوځي د دې نه ثابت دي بعض د یهودا طرف ته منسوب کړي او بعض د تحول طرف ته منسوب کړي قال هو الله رب العزت عذابي عذاب سما
ورحمتي او رحمت زما وسعت كل شيء راګر کړ دي هر یو ستاره او د دې وجه شیخ ابن عربي رحمه الله شیخ ابن عربي رحمه الله کوم چې د تصوف لوی امام او څو ورته دي چې خلک اوس پیژني په دې اسه د کتابونو د وجه نه پیژني د ډرامو د وجه خلک شخصیت وي شیخ ابن عربي رحمه الله علیه د تصوف لوی امام دته یو ورځ شیطان ولا شکل ګرار دی ابن عربي رحمه الله علیه دوی د خپل کتابونو لیکلي او دومره دقیق پکې تللی چې ځینې وخت کتابونه ډېر اعتراضات نشته دته وایي چې تا د خدای پاک زما متعلق د رحمت فیصله شته که نه په ما یې رحمت کړی دی نو شیخ ابن عربي رحمة الله علیه ورته وایي چې نه پتا به خدای راکوي په ما به رحمت نه کوي پتا خدای رحمت نه کوي دا دې په ما خدای رحمت نه کوي ولې شیخ ابن عربي صاحب ته جواب کوي وایي نه دا قرآن سم نه مطالعه کړی هسې لګیا شیطان ورته وایي وایي قرآن دې سم نه دی کتلی وایي هسې لګیا نو شیخ ابن عربي صاحب چپ شو دا آیات یې ورته ووایي ورحمتي وسعت كل شيء فقوي زما رحمت قائل وشي باندې فرمان قاسم نانوتي رحمت الله علیه فرمایي چې دالو په دیوبند باندې دوی ورسېږي هغه وی چې دا سوال جواب زما سره د شیطان راغلی نو ما ورته ویلې چې دې پاک چې دې د دې رحمت نه لري ساتي دې پاک ته د دې رحمت نه لري ساتي ځکه چې ته دې رحمت والے چترې ته راغلی نه یې ته ځان د چترې نه بار ساتي نو خدای پاک چې څوک د چترې ته رادن نشي پایي باندې رحمت دې تا ځان د دې نه لري ساتي او هغه باندې حکیم الامت شاه شولی تامي رحمه الله کدای ما سره دا مکالمه شوی ما ورته ویل چې دې پاک پتا رحمت وکړي او پتا رحمت دار چې تا دې کوم عذاب مقرر کړی دا کې نه زیات عذاب نه لري بس تا دې چې کوم دې کړی او مکه عذاب بدل کړي ورنه د خپل په اختیار کې داشته چې دا دې نه زیات عذاب کړي الله وی فاسعت قرآن مبلازم قدلرا لازم بزولی کما کسان دا لازم بزولی کما للذین کسان دا یتقون چې ځان بچوي د کفریاتنا ويؤتون الزکات ورکوي زکات لرا والذین کسان هم بآیاتنا چې زموږ په آیاتونو باندې یؤمنون یقین لري الذین کسان یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د پیغمبر النبي دهغه پیغمبر الامي چې د دې لیکونکي کاتب نه دی الذي هغه یجدونه چې دې مومن لرا مکتوبا لیکل شوی عندهم تدسنا په تورات په تورات کې چرته امي اصل معنا مو چې دنو هغه ناپوهه دی خو دلته غیر عالم نشي چرته یو کس ته تاوي چې هغه د عمل کې یا د باس مباحثه کې د عالم خو نه وي په دې کې لګي او هغه په جواب کې دا مسعودي سے لیکلي چې ته په چې دا مطلب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کومي ویلي هغه ته کومي ویلي دا خبرو کې ادب پکار نو دې فقط کفر دې کافر شو په دې نه ځکه چې د پناپوتیا دې صفات کې چې دې په یو څه نه پويږي په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره شامل او هر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لیکون کې هغه عالم و درکول پیغمبر د زمانه رسول زیات عالم دغه لیکون کې څنګه نو چې بیا هغه باندې اعتراض راځي چې وایي د لولیک دوست ور او د جدال سره معلومات دار چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړي دا هغه د پر صفات او د امت د پر عیب دي د نور انسانيت د پر عیب دي چې د لیک دوست ور هغه چې د مومن لرا ځان سره لیکل شوی په تورات کې او انجیل او په انجیل شریف کې هغه سړي یامرهم چې دی به حکم کوي بالمعروف د نیکه وینهاهم او دی به منع کول کوي عن المنکر د منکراتنا ويحل لهم الطيبات وحلال لبلدي لپاره پاک سيزونه ويحرم حرام لبن عليه بدبات الخبائث حرام سيزونه ويضع عنهم ولذلك بدنا إسرارهم التكلفات شديدة سخت تکلیف والا سيزونه دا بدل کوي او یا هغه سيزونه په ولا حلالي چې کوم آسان دي او چې کوم ګران دي او کوم خوراک چې هغه ضررناک دي هغه په حرام والاغلال التي واسدنا تسند غلامنا كانت عليه ابتداء والاغلال التي اوهما
یا پټه هغه چې دا اونو غالا اونو کې د دې په زړونو باندې کار چې دا علیهم په دوی باندې والاغلال التي وقعتها د لومبنینا بوج مراد شو دا بوج شو دا دویم نمبر چې دا توک شو پټه چې دا چا په غاړه کې د غلامۍ پټه پرته والاغلال التي وقعتها كانت چې دا علیهم په دوی باندې فالذین بس کسان آمنو چې ایمان یې راوړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې آمنو چې ایمان یې راوړی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې صرف په ایمان کار نه کوي وعزروه او عزت یې کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل محبت یې ورسره کړی ونصروه امداد